اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو او معززو محسنینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تیر ورځ موږ تاسو د مالی حقوقو د بحث موضوعاتو د مالی حقوقو په سرچینو باندې بحث کړی او ویلي مو چې د مالی حقوقو د بحث موضوعات د دولتونو عامه عواید، د دولتونو عامه لګښتونه، د دولتي بودیجې جوړونه، د بودیجې کسر، د دولتونو مالی سیاستونه دي. او بل عنوان موږ تاسو د مالی حقوقو سرچینې ویلي مو چې اول د مالی حقوقو هغه سرچینه او منابع قانون دی، دوهم نړیوال تړونونه دي، دریم قضایي رویه ده او څلورم دکتورین دي. د نن ورځې درس زموږ تاسو د حقوقو علم په ویش کې د مالی حقوقو ځای دی. سره له دې چې مالی حقوق د عمومي حقوقو یوه رشته ده، اما دا په دې معنا نه ده چې د عامه مالیې علم د خصوصي حقوقو څخه کاملا بیل او بیګانه دی. ځکه لومړی دا چې کله د اقتصادي چارو لپاره سیاستونه پلي کیږي، لکه د مالیاتي مقرراتو قوانینو او بودیجې د تصویب پر مهال د ټولنې د افرادو اقتصادي ټولنیز وضعیت او مالیاتي توانایي باید په نظر کې ونیول شي. دوهم دا چې د مالیاتي قوانینو د اجرا کولو د ځای د تشخیص لپاره په زیاتره مواردو کې د حقوقي وقایعو او اعمالو د مفاهیمو پیژندلو ته اړتیا پېښیږي، لکه د میراث او د اموالو په انتقال باندې حاکم مالیاتي مقرراتو لپاره ضروري ده چې په ابتدا کې په خصوصي حقوق کې د میراث او د مالونو د انتقال حقوقي څرنګوالی وپېژنو. نو بناء د مالي حقوقو او خصوصي حقوقو ترمنځ اړیکې اړینې او کاملا اجتناب نه منونکي دي. موږ تاسو تېره ورځ په درسونو کې همداسې وویل چې مالي حقوق د عامه حقوقو د جملې څخه شمیرل کېږي. خو دا په دې معنا نه دی چې موږ مالی حقوق د خصوصي حقوقو سره ارتباط نه لري. یعنې لکه موږ تاسو د میراث مسایلو کې باید موږ تاسو خصوصي حقوقو ته داخل شو، او یا کله چې موږ تاسو مالیات اخلو باید د هغې احوال شخصیات موږ داخل شو، د هغې مصارف او عواید ته. دا په حقیقت کې موږ خصوصي حقوقو ته داخل شوي یو په مالی حقوق کې. نو د دې څخه همدا مطلب موږ تاسو اخیستی شو چې مالی حقوق په خصوصي حقوق سره هم نږدې روابط لري. همدا قسم بله موضوع چې د پوهان ترمنځ مناقشې د محل دی، هغه په عمومي حقوق کې د مالی حقوق د استقلال موضوع ده. داسې چې ځینې حقوقدانان په دې عقیده دي چې مالی حقوق د عمومي حقوقو یوه څانګه ده او استدلال کوي چې د هیواد په اداري نظام کې د نورو مختلفو دندو ترڅنګ چې سرته یې رسوي مالیاتي چارې دي. د دې لحاظ دا ډله علما وایي چې مالی حقوق د اداري حقوقو څخه بیل او جدا نه ګڼل کېږي. اما ډېری حقوق پوهان پورته نظریه ردوي او موږ هم د همدې نظریې طرفداري کوو، سره له دې چې د مالی حقوقو اداري جوړښت او تشکیلات د اداري حقوقو په څیر دي، مګر موږ نه باید د پورته دلیل له مخې اجباراً مالی حقوق د اداري حقوقو یو څانګه وګڼو. د بله پلوه د مالی حقوقو په علم کې د خاصې طریقې او روشونه لیدل کېږي چې د ځانګړو تخنیکونو او حتی د اقتصادي پدیدو څخه متصل دي او د اداري حقوقو د حقوقي روشونو سره بنسټیز فرق لري. برسره پر دې مالی حقوق د هدف، کار او ځانګړتیاو له نظره هم د اداري حقوق سره تفاوت لري. یعنې په مالی حقوقو حاکم قواعد او مقررات د هیواد د عامه عوایدو او لګښتونو د تنظیم په منظور وضع کېږي. یعنې په مالی حقوقو باندې چې کوم قواعد او مقررات وضع کېږي د هیواد د عامه عوایدو او لګښتونو د تنظیم په منظور وضع کېږي. په داسې حال کې چې په اداري حقوقو حاکم قواعد او مقررات د اداره کوونکو او ادارو ته د مراجعه کوونکو په اړیکو او د هغه اړوندو مسایلو څېړنه کوي. نو بالاخره په نتیجه کې ویلی شو د مالی حقوقو او اداري حقوقو ترمنځ خپل منځني اړیکې داسې دي چې نشو کولی یو د بل څخه کاملا بیل وګڼو او نه مالی حقوق د اداري حقوقو یوه څانګه وشمېرو. یعنی مونږ د دې نه داسې نتیجه اخلو چې مالی حقوق یو مستقل علم دی، یو مستقل
مضمون دی چې په حقوق پوهنځي کې د متداوله علوم الجملې څخه دی او په خپل نوبت سره تدریس کیږي. بل عنوان مونږ تاسو د مالی حقوقو اړیکې له نورو علومو سره د بحث او مطالعې لاندې نیسو چې په دې کې مونږ د مالی حقوقو اړیکې د اقتصاد د علم سره، د مالی حقوقو اړیکې د عمومي حقوقو سره، د مالی حقوقو اړیکې د خصوصي حقوقو سره، د مالی حقوقو اړیکې د سیاست سره د بحث او مطالعې لاندې نیسو. لومړی مونږ تاسو د مالی حقوقو اړیکې د اقتصاد د علم سره، یعنی مالی حقوق د اقتصاد د علم سره کوم رابطه لري، کوم اړیکه لري. مالی حقوق د اقتصاد د علم سره ډېر نږدې او قوي اړیکه لري چې په ابتدا کې مالی حقوق د اقتصاد د علم یوه څانګه ګڼل کېده او د مالیې په هکله حقوقي څېړنې تل د اقتصادي څېړنو سره تړاو لري چې په دې اړه دانشمندانو په خپلو علمي اثارو کې دواړه په یو فصل کې ذکر کړي دي، لکه آدم سمیت او ریکاردو په خپلو کتابونو یعنی د ملتونو شتمني، مالیه او سیاسي اقتصاد کې عامه مالیات او د هغې د لاسته راوړلو د څرنګوالي ته بیل فصلونه ځانګړي کړي چې د دې څخه د اقتصاد د علم او مالي حقوقو اړیکه په بهتر ډول څرګندېږي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مالي حقوق د اقتصاد د علم سره اړیکه لري. دوهم مونږ د مالی حقوقو اړیکه د عمومي حقوقو سره د بحث او مطالعې لاندې نیسو. په دې برخه کې دې نکتې ته توجه کوو چې حقوق اساساً په دوو څانګو عمومي او خصوصي ویشل کیږي چې د عمومي حقوقو د بحث موضوع د هغه قوانینو او مقرراتو مطالعه کول دي چې د حکومتي سازمان اړوند او د افرادو اړیکې د دولت سره تنظیموي، او خصوصي حقوق په ټولنه کې د افرادو خپلمنځي اړیکې تنظیموي. یعنی په عمومي حقوق کې یو لوري ته دولت او بل لوري ته فرد قرار لري. په داسې حال کې چې په خصوصي حقوق کې دواړو لورو ته څوک وجود لري؟ افراد، یعنی دواړه طرفونه افراد دي. بناءً د عمومي مالیې د تعریف څخه داسې نتیجه اخیستلی شو چې مالی علم د عمومي حقوق سره نږدې اړیکې لري، یعنی هغه اصول چې د دولت په تشکیلاتو او د دولت او افراد ترمنځ په اړیکو حاکم دي په ښه ډول وضع کیږي. لکه څرنګه چې پورته مو یادونه وکړه چې مالیات د حکومتي دستګاه د دولت او افراد ترمنځ د اړیکې بهترینه وسیله ده. په همدې بنا هغه اصول چې د دولت، حکومت او افراد ترمنځ د اړیکو د تنظیم په منظور وضع کیږي، همدا برخه د مصارفو او عوایدو ترلاسه کولو پورې اړه لري. یعنی هدف همدغه دی چې د دې عمده برخه په مصارفو او عوایدو پورې اړه لري او دا په خصوصي افرادو پورې هم اړه لري. نو دلته د دوی د اشتراک نقطه ثابتېږي، د دوی هغه اړیکه ثابتېږي. دریم د مالی حقوقو اړیکه د خصوصي حقوقو سره د بحث لاندې نیسو. د خصوصي حقوقو بنسټ او اساس مدني قانون او د تجارت قانون تشکیل کړی دی او ټول هغه اصول په بر کې دي چې د حقیقي او حکمي اشخاصو په احوالو او درایي باندې عملي کیږي. او د بله پلوه پوهیږو چې مالیه عمدتاً په عوایدو او درایي باندې عملي کیږي. نو په ښه او واضح ډول لیدل کیږي چې دولتي مالیات د دغو امورو سره نږدې اړیکې لري. په دې ډول لیدل کیږي چې مالی علم یو ترکیبي علم دی او د مالي مسایلو د بررسي لپاره باید د حقوقو، اقتصاد او سیاست څخه هر اړخیز اطلاعات او معلومات ولرو. د څلورم د مالی حقوقو اړیکې د سیاست سره. د دولت د عامه مصارفو د تامین څرنګوالی او د مالیې د اخیستلو اصول او طریقې د دولت د کلي او عمومي سیاستونو سره مستقیما او نېغ په نېغ اړیکه لري. یعنی د سیاست سره همدغه اړیکه ده چې د دولت عامه مصارفو د تامین او د مالیې اخیستلو اصول او طریقې د دولت د کلي او عمومي سیاستونو سره مستقیما او نېغ په نېغ اړیکه لري. د دې څخه د همدا کې خصوصي افراد هم کیږي، خصوصي افراد هم هغه کیږي او د دې سره سیاست هم د دولت پالیسۍ سره هم یو څه ارتباط پیدا کوي. بل عنوان موږ تاسو د مالی علم دندې او اهمیت مطالعه کوو. لومړی د مالی علم دندې، دوهم د مالی علم اهمیت. د مالی علم دندې کولی شو چې په لاندې ډول بحث لاندې ونیسو. الف، هر کله چې د مالی علم د تحقیق موضوع د دولت مالی اقتصاد دی،
بنا پر دې لومړنۍ وظیفه د مالی علم عبارت له دې څخه ده چې د مالی اقتصاد ماهیت توزیع او د خصوصي اقتصاد په مقابل کې تشخیص کړي. دوهم د مالی علم دنده همدغه ده چې د نورو هیوادونو مالی اقتصاد توزیع او تشریح کړي، په دې معنا چې هیڅ څېړونکی نشي کولی چې د خپل هیواد د مالی اقتصاد په معاملاتو باندې اکتفا وکړي، بلکې اړینه ده چې د نورو هیوادونو د مالی اقتصاد په باره کې معلومات ولري، ترڅو د نورو هیوادونو د مالی اقتصاد د خپل هیواد د مالی اقتصاد سره پرتله کړي او د هغو د مزایاو څخه د خپل هیواد مالی وضعیت په اصلاح کولو کې څه یعنی هدف همدغه دی چې د بل هیواد مالی اقتصاد مطالعه کړي او بیا د هغې سره پرتله کړي او کوم مثبت نکتې چې د هغه ورنه واخلي د هغې څخه استفاده وکړي. دا چې په کومو ساحو کې د نورو هیوادونو د مالی اقتصاد مزایاو څخه استفاده کېدلی شي، نو د لا روښانه کولو لپاره یې بعضې برخو څخه موږ یادونه کوو. اول د دولت منفرد عواید او د هغه د انواعو په منځ کې په کوم ترتیب او اندازه تفاوت موجود دی، یعنی هدف باید داسې هدف د دې همدغه دی چې دا معلوم کړي چې د هغې دولت او زموږ دولت په منځ کې هغه منفرد عواید ترمنځ په کوم اندازه ترتیب او تفاوت موجود دی، هغه باید وضع کړي. دوهم کوم ډول مالیات اخیستل کېږي او په آینده کې د کوم ډول نویو مالیاتو د وضع کولو امکانات وجود، دا هم باید معلوم کړي چې په کوم هیواد نه چې دا استفاده کوي پرتلهیز کوي چې په کوم ډول مالیات اخیستل کېږي، مثلا مستقیم مالیات اخیستل کېږي، غیر مستقیم، او دا ټول بیا معلوم کړي. په آینده کې انشاءالله موږ تاسو په دې باندې بحث کوو، مستقیم مالیات کوم دی او غیر مستقیم، دا ټول موږ تاسو د بحث موضوعات. دا هم باید معلوم کړي چې په کومو اقتصادي ساحو کې په کوم تناسب سره دولتي مصارف صورت نیسي، یعنی هلته کوم مصارف صورت نیسي او دلته کوم، دا باید معلوم کړي. د مالی علم یوه بله مهمه وظیفه دا ده چې ترڅو تحقیق وکړي چې د مالی سیاست د نظر وړ اهداف په کومه پیمانه سره په واقعیت کې پلي شوي دي، هغه وخت مالی سیاست په صحیح بڼه پلی شوی دی چې نظر تمام شویو مصارفو ته یې ګټه زیاته وي، یعنی څومره چې مصرف کوي د هغې په اساس یې ګټه زیاته وي، داسې نه چې مصرف زیات کوي او ګټه یې کمه وي. او بله د مالی علم بله اساسي وظیفه د دولت د تدابیرو او د تاثیراتو معلومول او توضیح کول دي چې په کومه اندازه تاثیرات په مالي اقتصاد او اقتصادي عاملونو باندې وارد کړي دي. دغه تاسو په کتاب کې هم لرئ، کوم ځای کې کوم مشکل درلودو زه تاسو خدمت کې. دوهم د مالی علم اهمیت. په هر هیواد کې د دولت عواید او مصارف د یو حیاتي ارزښت لرونکي دي، ځکه چې حکومتونه خپلې دندې هغه وخت په سمه توګه ترسره کولی شي چې دوی لګښتونه د عوایدو له لارې جبران شي، عواید یې د لګښتونو لپاره کفایت وکړي. هدف همدغه دی چې د مالی علم اهمیت په دې کې دی چې د دولت لپاره مالی علم لګښتونه او عواید تنظیموي، یعنی یو دولت هغه وخت کې موافق دی چې دوی کوم مصارف کې هغه دوی د عوایدو له لارې تمویل کړي. که چیرې یو دولت مصارف لري او عواید نه لري، کیدای شي د سقوط سره مخامخ شي، نو مالی علم اهمیت په دې کې دی چې دا موارد تنظیموي. د دولت د عوایدو او مصارفو په منځ کې تل باید یو معقول نسبت شتون ولري. که چیرې کوم وخت د دولت عواید د لګښتونو لپاره په کافي اندازه شتون ونه لري، حکومت په خپل وظایفو کې چې باید ترسره کړي پاتې راځي او دولت فعالیتونه د رکود سره مخامخ کېږي. او همدارنګه که چیرې د دولت په لګښتونو کې د اقتصادي پرنسیپ څخه استفاده ونه شي او په هغه کې اسراف صورت ونیسي، نو حکومت د افلاس او د له منځه تللو سره مخامخ، خصوصا هغه هیوادونه چې په اقتصادي او مالي لحاظ نورو هیوادونو پورې تړلي وي. د یوه طرفه دولت د افرادو او مؤسساتو د مالیاتي عوایدو په اساس منځته راغلي او په پښو ولاړ دي، او له بل طرفه د دولت مصارف د همدغه افرادو او مؤسساتو په نفع مصرفېږي. د دې کبله مالي علم د ټولنې د ژوندانه په هر اړخیز وضعیت کې د ځانګړي اهمیت او تاثیر درلودونکی دی. یعنی همدغه مالی علم دی چې د دولت لپاره عواید او مصارف تنظیموي، یعنی باید د مصارفو لپاره عواید هم ولري او همدارنګه اقتصادي پرنسیپ څخه استفاده وشي، او که چیرې اقتصادي پرنسیپ هغه استفاده ونه شي، یعنی مصارفو کې صرفه‌جویي ونه شي، کیدای شي دولت د افلاس سره مخامخ شي.
همدا قسم د دې علم په هغه باندې د دولت او د افراد ترمنځ او د مؤسسات ترمنځ هغه رابطه هم مستحکمه کیږي. مونږ تاسو تیرو درسونو کې د مالی حقوقو تعریف وکړو، اوس مونږ د مالیاتو تعریف کوو، خصوصا د عامه مالیاتو تعریف. زمونږ ډېر بحث هم په د مالی حقوق کې په عامه مالیاتو باندې دی. د دې لپاره چې مونږ په دې باندې پوه شو، لومړی مالیه په لغوي لحاظ او بیا په اصطلاحي لحاظ باندې د بحث مطالعه لاندې نیسو. تعریف وایي د مالیې تعریف په لغوي لحاظ مالیه یوه عربي کلمه ده چې د مال څخه اخیستل شوي، او مال هغه څه ته وایي چې انسان ورته ضرورت او تل یې د لاسته راوړلو کوشش کوي او مینه ورسره لري. د مالیې اصطلاحي تعریف ما دلته یو دوه تعریفونه راخیستي دي. تاسو کتاب کې تقریبا ما زیات تعریفونه کړي دي، صرف په د دوه باندې بحث کوو. ان شاء الله تاسو هدف ته ورسیږئ. نور کتاب کې دي، تاسو کولی شئ چې کتاب ته مراجعه وکړئ. لومړی تعریف عامه مالیه د هغه ورځ څخه عبارت ده چې دولت یې د عامه ضرورتونو د پوره کولو لپاره په مستقیم، قطعي او بدون وضع طلب کوي. دا ډېر جامع او کامل تعریف دی، او جامع کامل او منع تعریف دی. لنډ دی خو مفهوم ډېر زیات دی. یعنی مالیه د هغه ورکې څخه عبارت ده چې دولت یې د عامه ضرورتونو، یعنی دلته عامه ضرورتونه ذکر شوي دي، یعنی عامه ضرورتونه کوم دي؟ یعنی ټول فعالیتونه چې دولت یې د خلکو لپاره کوي دا عامه ضرورتونه دي. د خلکو ضرورت مثلا د سړک جوړول دي، د شفاهانو جوړول دي، د مکاتبو جوړول دي، او نور عام المنفعه کارونو سرته رسول دي. یعنی دا ټول چې دي عامه ضرورتونه دي. یعنی د پوره کولو لپاره په مستقیم، یعنی په مستقیم ډول دولت راځي، مستقیم ډول د اشخاص څخه د مالیاتو په نامه باندې پیسې راخلي. قطعي، یعنی قطعي په دې معنی چې کله دولت مالیات وضع کړل هغه قطعي دي، نور په هغه کې چونو چاره نشته، او بدون له وضع طلب کوي. یعنی دا مالیات چې اخلي په مستقیم ډول یو چاته عوض نه ورکول، کې هدف همدغه دی. یو احمد په نامه دولت د هغې د عواید څخه 10,000 روپۍ مالیه اخلي، اوس د 10,000 روپۍ په مقابل کې په مستقیم ډول همداسې شی نه ورکول کېږي. لکه موږ تاسو چې بازار ته لاړ شو 10,000 روپۍ چاته ورکړو، د هغې په مقابل کې یو جنس متاع اخل، داسې نه ورکړو. البته په غیر مستقیم ډول باندې همدغه مالیه ده چې دولت عامه خدمات مخکې کوي. دوهم تعریف کې مالیات هغه انفرادي او اجباري ورکړه چې بدون له وضع له حقوقي او حقيقي اشخاص څخه د ملکیت د یوې برخې د اقتصادي فعالیتونو او یا د پولي وسایل د رهبرۍ څخه د دولت د مالی فعالیتونو تامینولو په خاطر صورت نیسي. په پورته تعریف کې لیدل کېږي چې مالیات په لومړی قدم کې د دولتونو د حاجتونو د رفع کولو په خاطر اخیستل کېږي. دویمه نقطه په کې دا لیدل کېږي چې مالیات په اجباري توګه اخیستل، یعنی اختیاري خصوصیات نه لري. مالیات شی کوي اجباري دي، اجباري حیثیت لري، اختیاري خصوصیات نه لري. بل مهمه نقطه ده چې مالیات بدون د عوض اخیستل کیږي، یعنی عوض لرونکي نه دي. او څلورمه نقطه په کې دولت کنټرول دی د مالیاتو په ورکړه باندې. همداشان مالیات یو ډول اجباري عایدات دي چې دولت د هغه متقابل جانب ته د کوم خدمات د ترسره کولو پرته د معینو حقوقي نورمو مطابق له وګړو څخه او مؤسسات څخه اخلي. یعنی دلته مونږ د کوم خدمت ترسره کولو پرته، یعنی په مستقیم ډول باندې، نور خو په غیر مستقیم، او دا خدمات دي چې د مالیاتو په اساس باندې کیږي او ترسره کیږي. یعنی خدمات خو ترسره کوي خو په مستقیم ډول باندې نه ترسره کیږي، نه لیدل کیږي. دریم تعریف د منطقي او فلسفي له نظره د مالیاتو په اړه رامنځته شوی دی چې په یوناني معروف فیلسوف ارسطو پورې ارتباط نیسي. وایي چې مالیات یو ډول فداکاري ده چې هغه دولت د فعالیتونو او دندې ممکن کېدلو په خاطر په هغه اړه اهلي چې د دې پرته دولتونه خپلې دندې سرته نشي رسولی. همدا قسم د افغانستان پر عایداتو د مالیاتو نافذ قانون لومړی ماده دوهمه فقره مالیه داسې تعریفوي: مالیه هغه الزامي ورکړه ده چې د دولت د مالی بنسټ د پیاوړتیا او عامه سوکالۍ په منظور له حقيقي او حکومي اشخاص څخه د متقابل خدمات د سرته رسولو یا د جنس له وړاندې کولو پرته د دې قانون د حکمونو مطابق اخیستل.
دلته ما د کتاب کې چې څومره تعریفونه کړي دي یو الفاظ به بدل وي نور مفهوم شي کې لري یو قسم لري کوم مشکل نشته تاسو وګورئ بیا ان شاء الله که کوم تعریف کې تاسو مشکل درلودو بیا تاسو په خدمت کې هم کولای شئ ما څخه پوښتنه وکړئ نن ورځ دومره بس درس پاتې بله ورځ چې انشاءالله روزو د عامه عملیاتو ځانګړتیاوې به د بحث مطالعې لاندې نیسو تر هغه پورې په خدای سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته